أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. مقصد سورة بيان سرور مسلوط إثبات التوحيد، إثبات الرسالة، جهاد في سبيل الله أو انفاق في سبيل الله تعالى. سورة سلور حصے دے اول حصہ سل آیتنا و ایک اثبات توحید آیت نمبر 101 نے 176 پورے دویم حصہ اور ایک اثبات رسالت کی بدفع نہ اعتراضات وہ اعتراضات و جوابونه شوی دي او اتمونه هم اعتراض ان شاء الله تعالی روان سبق کې دي د دې اومه او اتمه شبهه ترمنځ واقعه د ابراهیم علیه السلام د پاره د تشجيع، د پاره د ترغیب، د پاره د تسلی او په دې واقعه کې درې خبرې دي. دو خبرې بیان شوې دي. لومبه خبره وا بیت الله شریف ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام د توحید یو مرکز آباد کړو. نو تاسو شرکیات نه کوئ. تاسو بابا په توحید د لپاره کوشش کړو، مرکز یې آباد کړو. بل خصوصا د مکی مشرکان کمزې چې تاسو نیکه تاسو بابا د توحید د لپاره آباد کړو، تاسو ما هلته شرکیات شروع کړو. دویمه خبره آیت نمبر 129 کې وربنا وبعث فيهم رسولا دا پیغمبر هاذا النبي دعوت ابيكم دا استاد د پلار استاد د نیکه دعا بلکې د نیکه سره چې استاد د نیکانو دعا او د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام تاسو شدنه انکار کوي دا تاسو د خپل بابا د دعا نه انکار کوي. اس درېمه خبره د آیت نمبر 130 کې بلکې آیت نمبر 132 کې براشي. اول الله رب العزت زجر ورکړي هغه چاته چې هغه حضرت ابراهیم علیه السلام د سیدنا ابراهیم علیه السلام د طریقې نه او طریقه د ابراهیم علیه السلام په تاسو وکړه کنه د توحید د لپاره مرکزونه آبادول، د توحید اشاعت کول. طریقه ابراهیم علیه السلام د الله هر حکم تغاړه کول. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه او نوړي د طریقې د ابراهیم علیه السلام نه مگر هغه څوک چې بے وقوفي کوي انسان چې ځاني د بے وقوفتیا په کند کې ني غرزولي هغه د ابراهیم بابا د طریقې خلاف نشي درغه سره چې عن راشي معنا وړي لکه يرغب عن درغه سره عن او درغه سره چې اله راشي نو معنا شوق پیدا کیږي. شوق ولقد اصطفيناه في الدنيا او بشک چھوڑ کړو الله دلته په دنیا د پاره د رسالت او د رسالت نه بعد للامامت د پیغمبرانو پیشوای د پاره الله چھوڑ کړو. وانه في الاخره لمن الصالحين او بشک وی بده په آخرت کې خامخا د نیکانو نه مراد کامیاب ځکه چې نیکی د کامیابی لپاره سبب دی کنه. نو قران کله سبب ذکر کی مراد ته مسبب وی، کله مسبب ذکر کی مراد ته سبب وی. دلته صالحین نه مراد فائزین
او بشک ای بده په آخرت کې د غرم مفلحین او بشک ای بده په آخرت کې خامخا د کامیاب. لکه کامیاب خلق به هغه خلق په قیامت پر ورځ چا چې دی دنیا کې نیکی کړي وي. دا به یو دو جماعتونه بشي خلق کړي، یو ناکام دویم ناکام، یو کامیاب دویم ناکام، دی به د کامیاب لست. اذ قال له ربه اسلم، کله چې ویل د رب د غاړه کېدا اسلم غاړه کېدا، قال اسلمت لرب العالمین، ویل د ما غاړه خو د رب د مخلوقات. الله ورته فرمایل غاړه کېدا چې کوم حکم به دا حکم او عمل وکړه، دا حکم دی، دا حکم دی، دا حکم دی. نو اومه همیشه په خلوی ویلي دي، اومه همیشه په عمل ویلي دي چې اسلمت لرب العالمین. تش دخلی منل دا کافی نه دي چې په خله باندې وي اسلمت لرب العالمین، بلکې په خله ویل دي، په عمل ویل دي. او ابراهیم علیه السلام همدغه شان قول او فعل یو. نن زمونږ قول او فعل کې تضاد دی. دی وجه الله یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورۃ الصف کې وراشي 28 سپاره ورګي ایتونه دي. ایمان والو تاسو ولې هغه سوایي چې کوي نه؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. د الله په نيز دا د ډیر لوی د غصې خبره ده چې تاسو وایي هغه چې کوي نه. موږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بیا زمونږ عمل ته شو ګوریا دا څنګه دوی قنوت اسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خپل وصیت خودلې و هغه دعا خو بیل ده ان شاء الله اراده مې په تاسو باغ یادوم. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. دا دعا ده ان شاء الله یادو. خو عام طور سره چې کومه دعا ویل کیږي په دعای قنوت کې په باغی کې موایو مونږه ایاک نعبد استغفر الله دانګ ونحفظ استاتابداري نحفظ یلا من استاتابداري، لیکن بیا عمل ته شو ګوریا شان دی. او ابراهیم بابا او عملا او قولا دواړو طریقو سره ویلو چې اسلمت لرب العالمین، ما غاړه خو دې رب د مخلوقات. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. دا درېمه خبره ده چې توحید خو ستاسو د مشرانو مینس کې اتفاقی مسله ده، حتی کې ستاسو مشرانو په دې مسله وصیت کړي دي. نو تاسو د دې متفق علیه مسلې نه، د دې اجماعي مسلې نه تاسو څنګه انکار کوئ؟ او دې سره الله زجر ورکي باطل پرستو ته، زجر ورکی یهود ته. یهود به چې یعقوب علیه السلام په يهودیت وصیت کړي. الله وی ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، او وصیت کړو بها په توحید، بها دی الله ته په غاړه کې خودو باندې شاته الله ته غاړه خودو بیان شو کنه. ابراهيم علیه السلام بنيه خپل زامن ويعقوب او يعقوب علیه السلام وصیت وی کلک او مضبوط حکم تا. ابراهیم علیہ السلام سامنے تو وصیت کړو هم د توحید هم د الله د بندګۍ، او یعقوب علیہ السلام الفاظ یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين، ای بچو بیشک الله اصطفى لكم الدين چونکړې دې تاسو د پاره الدین دین اسلام، دین د الله تابعداري. الله تاسو د پاره تابعداري خو خط کړې ده او تابعداري د الله چون کړې ده چې هر زمانه کې کوم پیغمبر راشي هغه کوم تعلیمات پیش کی الله تاسو د پاره کومه طریقه غوړه کړې ده چې تاسو باغې ته پاره. اوس مونږه د پاره دین سره قران او سنت بیشک الله چون کړي دي تاسو د پاره دین اصل کې نوم دی د صحیح عقیده او د صحیح عمل. یو خو دین باطل هم وی کنه، دلته دین نه مراد هغه مقبول دي کوم چې د الله په دربار کې قبول دي.
نو کوم یو دین دی دین اسلام دی هغه الله تعالی لکه ان الدین عند الله الاسلام سورۃ آل عمران کې وراشي ان شاء الله او پسې سورۃ بیشک الله ټول کړي دي تاسو د پاره دي فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو ممری تاسو مگر په داسې حال کې چې یې تاسو غاړې خودن کې الله تا بچو چې مرګ دل راضي چې الله ر تابعدار حالت کې الله مرګ راشي تاسو ماتو ای د مرګ د شاخ پر اختیار کې تاسو ماتو ای مرګ پر اختیار کې چا ته پته وي چې کله به سمره ما شي اول لبس هغه ټایم د پاره تابعداري شروع نه مطلب یې سره مرګ هر څه ټایم راتلی شي انسان پسې لګېدلې دی تیغ ته تینه نشته دی لکل امه اجل هر ډلې د پاره د مرګ یو نیټه مقرره ده لیکن انسان دا غیر خبر نه چې څه ټایم بمرم نو هر ټایم د الله د تابعداري حالت کې اوسېګا چې مرګ دل راضي د تابعداري حالت کې لا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت لا تموتن الا وانتم مسلمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایي ابو هريره کنیت او د ابو هريره د نوم متعلق اتلس اقوال څومره اقوال اتلس مشهور او زیاتره چې کوم ویل کیږي عبد الرحمن ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا ابا هريره علم الناس القرآن وتعلمه دا مکسرین صحابه کې کوم صحابه کې مکسرین ساسره مکسرین کوم صحابو نه احادیث ډیر زیات روایت انس رضی الله عنه مکسرین کې دا غرنګي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها مکسرین کې دا حضرات چې 2000 له تقریبا زیات احادیث دي روایت یا ابا هريره علم الناس القرآن وتعلمه اے ابو هريره قرآن نور تخايا وخبل مستقوا فإن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك کته داسې حال کې مړ شوې چې قرآن دې زده کول او بل طریق کول نو فرښتې به ستا د قبر زیارت لپاره راځي تا ته یو دومره لوی مقام درجه او حیثیت عند الله ملوشي د الله په دربار نو یعقوب علیہ السلام سوئی یا بنی ان الله او دا ابراهیم علیہ السلام ویل ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اصل کې يهود سویل په يهودیت باندې وصیت کړي نه کنا نو ام كنتم شهداء ایا وی تاسو موجود اذ حضر يعقوب الموت کله چې موجود شو یعقوب علیہ السلام ته الموت علامات دمر هغه د مرګ وخت را نږدې شو تاسو هغه ټیم موجود وای معنا څه استفهام د انکار د هغه ټیم نه وي موجود نه تاسو څه پته نه وره الله هو موجود وو کنه چالم دې کنه الله هو موجود وو هغه نه هیڅ پټ نه دي نو د الله رب العزت د طرف وره شخص ویل اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي کرچو خپل زامنو ته د چا عبادت بکوي تاسو په زمانہ ور اس حضر یعقوب الموت دا معنی حالت راځي کله چې موجود شو یعقوب علی السلام ته مرګ ځکه چې مرګ حاضر شي بیا انسان خبرې نشي کولی دوی مرګ چې موجود شي بیا خبرې نشي کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو د صحابه اختلافات راغلي عمر رضی الله عنه ویل ژوندې دي ابو بکر صدیق راغی ویل چې نو وفات ته صحابه ویل ټول اجماع کړه ابو بکر صدیق په خبره راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې مسجد نبوي دی او خوا کې عائشہ رضی الله عنها کوټه دا ورته ویل چې نه ورزه وفات کړ بل اختلاف دار ابو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم ځای دفن کړی چاویل مکه کې چاویل مدینه کې ابو بکر صدیق کو ماوري دي نبی علیہ السلام چې پیغمبر چرته مرشي ومنته دفن کی اختلافات راغلي وخت خمیراث به تقسیمیږي کنه به تقسیمیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته حدیث یاد ہے نبی علیہ السلام فرمایي موږ د پیغمبرانو ډله نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه دا پیغمبرانو ډله چې موږ یو زموږ میراث نه تقسیمیږي موږ چې سپرینګ دعا وسره کوي
اختلافات راغلي قبر چې کوم دی قبر مبارک هغه به لحد والوي هغه سایت او کنه شق والوي اختلاف راغی صحابه په خپلو کې حل وروستو چې نه لحد والوي اختلاف راغی امیر بسوق وی چاویل مهاجرین او چاویل انصار او چاویل یو به مهاجرین نشي او به انصار اختلاف راغی دا خو الله رب عزت ټول مسلې ورته حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو سوال جواب کوم دانه دی چې نه ګورای ته وفات سره خبره بیان شي وایي نو خبره اذ حضر يعقوب او قرآن وی ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا دا درې خبره الله د ناممکنات حساب الله د فارغ ممکن دي خو دنیا کوم چې الله قانون دی د اهل خاص سره یو قدرت دی کنه یو قانون دی د قانون لحاظ سره الله د فارغ دام ګران نه چې اوس ما نفر جوړ دی دا عبد المحسن دلته ناس دې ته اوس ونه جوړ قانون جدا شي د قدرت جدا شي نو موږ قانون خبره کړو دا اتم سفاری ډمبه آیت الله ولو اننا نزلنا اليهم الملائکه او کچری مونږه را لېګلې وی عليهم الملائکه پدې مکی والو باندې فرښتې وکلمهم الموتى دا سره کړه اليهم الملائکه دې ته فرښتې وکلمهم الموتى او خبرې کړې وی دوی سره مو وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او راجم کړو موږ دې ته ټول مخلوقات مخامخ څومره چې مړ دي اخی ما كانوا يؤمنوا چرینو دي چې ایمان راوړي دا درې خبرې یو صف یو لاین کې الله ذکر درې واړه د قانون لحاظ سره بند رومبه چې عام خلکو ته الله فرښتې وروړي موت ته فرښتې وروړي او فرښتې وي چې رضا حق دویم وکلمهم الموتى د مړو خبره دریم نمبر باندې ټول مخلوقات یو کس ترا مخامخ کول راځم کول امړي ورته راځوندي کول او وی چې نه وایي نو مرګ سره خبرې نشي کېږي مرګ نه پس دلته مرګ نه مراد حذر یعقوب او مرګ نه مراد علامات تمر یا که مرګ نه مراد مرګ واخلو نو بیا به حذرانه مراد څه شي نږدې کېدل کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي کله چې یو خپل ځانونو ته چې عبادت وکوي تاسو پس زمانہ سمانه پس زمانہ وصیت بندر کم وخت لپاره شاته وصیت هو سوال فزرا وصیت خلق کم وخت لپاره د امر نواز قالوا نعبد پیغمبرانو سره ګور ځان نبادم د دین فکر زکریا علیہ السلام سوال کوي ربي إني ظهر العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب بچے راکی اللہ بڑایم خزم شنددا تب چیرا کی یرثنی و یرث من آل یعقوب چې زما کم علم دی او د حضرت یعقوب د تابعدارو چې کم علم دی چې داغه وارث شي د دین د پاره فکر کوي انی خفت الموالی من ورائي زیریګم د خپل میراث خورونو کوم چې زمانه بعد دي خپل تربورانو کوم چې زمانه بعد دي چې دی بدین ځای د دین فکر دی سره بدلتهم فکر کی یعقوب علیہ السلام د ځان نه بعد د دین د چا عبارت وکوي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ویل دی عبادت بکو مونږه د الہ ستا او د الہ د مشران ستا چې ابراهيم او اسماعیل او اسحاق مشران خا ابن مراد مشر دلتا ابراهيم علیہ السلام نیکو اسماعیل علیہ السلام اترو اسحاق علیہ السلام اطلاع صحیح ده نستان مشرانو د الہ عبادت وکړو یو ذکر کو شیطان خلق دا شبهه چولې شو چې ګنې درې واړو جدا چې کوم دې سلور واړو الہ جدا نو جواب الہ واحد یعنی عبادت نعبد عبادت وکړو
الها واحدا د اله یکیو ونحن له مسلمون او موږ یو خاص دی الله تعالی خودن کی تلک امه قد خلت زجر ورکی بیا په باطل وسیلو یهودو کې گندگی او گمراهی دام وا چې دبل د ذات او دبل د عمل وسیلې به بس د فلانکی اولاد کې موږ پیغمبرانو اولاد دي د فلانکی په وسیله به جنت رسو تلک امه قد خلت دا یو ټولګي او چې به شکا تیر شوي دي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دی ټولګي له بدلې دا هغه چې کړی دي او تاسو له وی بدل دا هغه چې تاسو یې کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو باندې کیږي تاسو نه په بار دا هغه کی چودا تیر شوی ها چودا تیر شوی یا ملون کون کی تیر شو کی نیکان موګرا نو ته چې دا وی چې نیکانو د عمل د وجه بس جنت ته سما نو په تیر شو کې بیا بدانم تیر شو کې بیا بدانم بیا په پکاردار چې داغي په ګناه کې بیا راګيري چې داغي نیکی در له فائدہ درکې نو پکار دي چې داغي ګناه بیا الله نقصان درکې او شته دا نه خوخي چې داغي ګناه کې راګير شي بیا داغه نیکی دستاني ولا تسالون عما كانوا يعملون ويږي مني ويږي وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا بیا سره ورکړي لکه نن هم چې کتلې شي نشتره داسې حضرات لګنه ډیر دس برګه پچامه کې هم دعوت ورکي شرکیات ہوتا دعوت ورکي بدعات ہوتا او هغه نوم ورکړې دې د هدایت هغه نوم ورکړې دې د نجات هغه نوم ورکړې د سفینه نوح چې څنګه نوح عليه السلام کشته کې سوکسور شو بس نجات مندل کو کنه نخبلی شرکیات و بدعات له نوم ورکړې د سفینه نوح د هدایت د نجات دلاري دغه رنګ يهودو کې هم وو يهودو هم ځان د عقاید او اعمال جوړ کړي او نوم ول د يهودیت ورکړو کنه حالانکه يهودیت خو اصل کې د الله حکمونه او هم تورات وو يهودیت هغه یو حق مذهب لیکن دی خو يهودیت چې کوم د خپل خواهشات له د يهودیت او وی دی او دویمه خبره ده چې يهودیت اسلام راتلو سره منسوخ شو او وی دی شی يهود او نصارا یا نصرانیان اونده تهتدوا تاسو بلارو مې بس منزل تبورسي جنت تبورسي قل بل ملت ابراهيم حنيفا وایا نانا بل ملت ابراهيم حنيفا بلکې هدایت په طریقه ابراهيم عليه السلام کې دی ہدایت یہودیت و نصرانیت کے نہ دے منحصر ہدایت پس کرے طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے حنیفہ دا پکے سے بند کی سیلے ملے کرے ہوا ما حنیفہ چرد کون کے د شرک او بیان کون کے د توحید حنیفہ د شرکیات و رد کون کے متحنف هغه کس ته ویل کیږي امام قرطبي او شعر ذکر کړي هغه کې عابد المتحنف هغه کس ته ویل چې هغه د شپې خپه ګرم بستر کې ملاستي ګدي او هغه راپاس یو مستوتري اصل کې د بسترې له خوب لته ورته او قدرې او عبادت کوي حنیف هغه چاته چې یو شی لته ورکی او بل شی قبول کی او بل شی واقعي مضبوطه سره ونیسي ابراهيم بابا حنیف رد شرک او بیان د توحید په کول وما كان من المشركين اصل کې دي سوې چې کله دا ویلو شو هدایت په طریقه ابراهيم عليه السلام کې دی کنه نور پسې سورۃ آل عمران کې براشي ابراهيم عليه السلام يهودي او نصارا او نصراني والله وما كان من المشركين او نو د مشرکان تاسو مشرکان یا خود مشرکان نه قولوا آمنا بالله وای مونږ ایمان وروړې دې په الله قولوا آمنا بالله حرکت وقتی رانا اللہ بندیانو لے خوب آرام مت کرو اصل کې ما درولي وصل کې ملګری ستر سنور راتلم او ته ملار مو سموي قولوا آمنا بالله وای او بل دی له خدا سبق قسم ورزي
دا سبق دی له ورزي اصل وای آمنا بالله مونږ ایمان وروړې دې په الله وما انزل الینا شاته ویل کنا چې هدایت په طریقه ابراهیم علیه السلام کې نو الله رب العزت فرمای هدایت نوم دې د سشي چې ته په هغه سه ایمان وروړې سشي په پیغمبرانو راځي شي پېښ وې شاته یو جواب کو هدایت طریقه ابراهیم علیه السلام کې کې نه الله باندې کې نه تاسو ولې ګناهګار وي شاته ویل چې هدایت طریقه ابراهیم علیه السلام کې اوس فرمایي چې هدایت نوم د سره په هغه سي ایمان وروړل چې په پیغمبرانو نازل شوی وایي مونږ ایمان وروړي دي په الله او په هغه چې را لېږلي شوی دي په مونږ قرآن او په هغه چې را لېږلي شوی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام ته والاسباط او اولاد د یعقوب علیه السلام ته اسباط د سبط جمع ده مراد نه د یعقوب علیه السلام اولاد کې کوم پیغمبران راغلي اغه ته مراد نو زمونږ ایمان دی وما اوتی موسی و عیسی او په هغه چې را لې چې ورکړې شو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم او په هغه چې ورکړې شو نور پیغمبرانو ته د طرف درب د هوینا وښوي مونږ په ټول ایمان دی لا نفرق بین احد منهم مونږ هیڅ فرق نه کوو په مینځ د یو تن کې د دې پیغمبرانو نه یو کس پیدا شوی دی عمر به تاسو وکړلې دی ایو مفتی چې ور سره ناس دی بحث شي ورسره نه هغه مفتی ور سره ناس یې ګيري والا عبدالباقی مفتی صاحب محمد شیخ سره نو هغه ګڼ بکواسات وګړي زیات مفتی صاحب ورته بس چې هغه خبرو کوي مفتی ولاس اچھا ظالم نو چې بحث ور سره کول نه شي کینا ورته ما هغه ورته وی ګوروي صراط الذين انعمت عليهم خبره مڅ بسراخ ضروري صراط الذين انعمت عليهم وی ګور موږ سوال کو یا الله موږ هغه چا پر روان کی چا باندې تا احسان کړي مفتی سے ورته وی او بیا ورته وی چې ګور قران کې یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم او بني اسرائيل زماغه نعمتونه یاد کی کوم چې پتا اوس کړی دي نو ثابتي کی چې نعمتونه په بني اسرائيل شوی دي مفتی سے وی نو موږ سوال کو چې یا الله موږ بني اسرائيل پر روان کی مفتی سے ورته اچھا کوي نور نه مې اوس مفتی سے ابتدا پکات چې ورته چې دا ورپسې غیر المغضوب علیهم دین سو مراد او بل یو طرف ته بنی اسرائیل باندې الله وی نعمت می کړي ری کنه اندی سورۃ البقره کې آیت 40 کې کنه نو بیا ورپسې کوګوري په دې سورۃ کې دامو الفباء بغضب علی غضب 89 کې تاسو فباء بغضب علی غضب نراگیر کې شوی په تاسو کې راگیر شو په غصه کې د پاسه د غصه ها 90 دی کنه نو موږ ته ورته بیا دا نشو ویل چې الته غیر المغضوب علیهم دلته وی فباء بغضب علی خیو بل خبره ورته دا کی چې ګور هغه ورته وی چې ټول پیغمبرانو ته یو کتاب ورکړل شو یو کتاب پېښ دلایل په ورته پېښ کړي او لکه مثال تور سره یو دلیل ورته زمو وایم آیت نمبر 177 اندی صورت کی تیر شوی وکړه رحمت کې برابر دا منځ کی خبر راځه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وګور الله یو کتاب څخه او قران کې نور امداد سے صحیح ډیر زیات دي چې کې ان کتاب به ذکر شي کتاب مفتی سے ورته وی خاص دا یو دا ورته نشي ویل چې دې سورۃ البقره کې بیا وګورئ نو مونږ وایو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه التقجم راغله وكتبه ورسله بس نو دلته لا نفرق بین پیغمبرانو کتابونه صحیفه ورکړې شوې دي لا نفرق بین احد منهم مونږ هیڅ فرق نه کوو پمنځ د یو تن کې منهم د دې پیغمبرانو ونحن له مسلمون او موږ د ایمان اعتبار سره موږ پیغمبرانو کې فرق نه کوو
پټولو زموږ ایمان دی کومګه پیژنو کنه پیژنو کوم ته قران او سنت کې بیان شوی دی کنه بس یا الله پیغمبري ورکړي زموږ پټول ایمان لحاظ سره ها بیا د تابعداري لحاظ سره د شریعت لحاظ سره د امام ربيع صلی الله علیه وسلم پیروي ځکه نور منسوخ شوی دی او بل ادیانو کې ګډوډتیا خلکو کړي تحریف شوی دی ونحن له مسلمون او موږ یو خاص دی الله تعالی خودن کی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا شاته تا تو ویل کنا چې نجات سکیږي باغ سمانی ایمان راوړل چې الله را لګي په پیغمبرانو اوس د مقبول ایمان یو مثال پیش کړي بلکې موږ بدو وایو چې موږ ته اوس الله رب العزت یو نمونه خي ایمان څنګه راوړل شاته ویل کنا ایمان بروړی کړه اوس نمونه خي ایمان څنګه راوړل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به لقد ایمان وروړو په شان ده آمنتم به چې ایمان وروړي دي تاسو به په الله به په قران به په پیغمبر او صحابه لکه څنګه چې تاسو ایمان وروړي دي کله نور خلق دغه شان دي ایمان وروړي یعنی سبانه چې تاسو ایمان وروړي په هغه دین ایمان وروړي فقد اهتدوا نو بشک دی لارو مندلا دی بس منزل مقصود ته ورسید وان تولوا فانما هم في شقاق او کدی وړیدل نو بشک دی فی شقاق بخلاف کی د حق نه بخلاف فی شقاق فسخت دشمنی شقاق دشمنی سخت دشمنی د صحابه په شان ایمان کدی وروړو فقد اهتدوا هدایت یافته او کنه ایمان هغه شانتی نه ته ګوره حق نه سخت خلاف کوي الله دې موږ ته ایمانونه نصیب کړي او صحابه ایمان پس جوړ شو رهزنا از حفظ او رهبر شو نن یو رکو د لک پسور کې وایو کنه اسه مدریب ان شاء الله یو 10 منټه بس رهزنا از حفظ او رهبر شو و از کتاب صاحب دفتر شو علامه اقبال وایي رهزنا از حفظ او رهبر شدن ډاکوان چې دي ډاکوان اچ ډاکی به کولې لارې به شو کولې از حفظ او رهبر شدن هغه د دې کتاب د وچ کم د رهبران شو نور د لار کولې و از کتاب صاحب دفتر شدن او د دې کتاب د وچ لوی عالمانو ګرځیدل صحابه نور علوم نو کړ دا کتاب د وچ لوی عالمانو خدای چې د دې زمانه د حضرات هغه وخت نوم غلي دي بم چې قرآن خو صحابه لډیر خو ورځي خو عالمان کو نه دي اجون قرآن وایي گر تمی خواهی مسلمان زی ستن نیست ممکن جز با قرآن زی ستن کته غواړي چې د مسلمانې جون تیر چې ما باندې دي د اسلام جامه پرتوي او سری د دې پردي لاندې جون تیر کم نو نیست ممکن جز با قرآن زیستم قرآن نه بغیر دا ممکن نه دا ایمان جوړول قرآن کې دا کمال دی چې ایمان جوړي صحابه ایمان په قرآن جوړ شو فسيكفيكهم الله تسلی ورکی ته چې سوال لازم صحابه په شان ایمان وروړل او ډېر تکالیف برازي مشکلات برازي وهل تکولم کې دي شي راشي بکی فتوی هم در باندې ولګي فسيكفيكهم الله سین د تاکید مغسته شو د تعجیل مغسته تعجیل معنی زر دی تاکید معنی ضرور نو خامخا کافی بشی تا د پارا دی تا الله فسيكفي منك لهم الله فسيكفي منك لهم الله نو خامخا کافی بشی نو زر دی چې کافی بشی تا د پارا دی تا الله او الیس الله بکاف عبد ای الله نه د کافی د پارا خپل جواب سره الیس الله بکاف عبد ای الله نه کافی د خپل بنده لپاره ولی الله یقینا کافی وهو السميع العليم او دا الله هر څه اوریدونکو په هر څه پوهه دی د صحابه کرام ایمان زموږ د ایمانونو د لپاره کسوټي او معیار نو چې څوک صحابه کرام تنقیس کوي تاګیل تان کوي ها داغي چې کوم دی د صفای پسې اغي باندې هغه اردو کې وی کیچړ او چال الزامات په لګي نو د حقیقت کې هغه چې زمونږ د ایمانونو د لپاره کوم معیار دی معیار د حق دی هغه معیار روانو پېښو کنه دی هغه پیمانه او تل چې کوم دی هغه بدنامي
دیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تسبوا اصحابي، تمہارا صحابو بھی عزت بنا کو، تمہارا صحابو بھی عزت مت کو. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تمہارے باغ ذات قسم دی د چا پلاس کې چې سما ساز کچریتاوس کی یو کس د احد د غر برابر سوره خرج کی کړه نو سما یو صحابي چې یو چونګ یو موټه یو سیر نی سیر غلط الله لاره کې خرج کړي هغه ته هم ستاسو د خیرات نشي رسېږي. صحابه یو لوی شان الله الله فی اصحاب خود وہ کیا ہو رہی کرو اللہ نو یریږي الله نو یریږي سمانه صحابه باندې لا تتخذوهم عرضا من بعدي زمانه بعد دې خپل خوشو نشانه ما ګرځو. فمن احبهم فبحبي احبهم سوک دې سره مینه کوي زما د مینې دوته ور سره مینه کوي. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم سوک چې صحابه سره بغض کوي نو زما د بغض دوته ور سره بغض کوي. ومن آذاهم فقد آذاني چا چې صحابه له تکلیف ورکو هغه مال تکلیف راکو. ومن آذاني فقد آذى الله چا چې مال تکلیف راکو هغه الله له تکلیف ورکو. ومن آذى الله يوشك ان يأخذه الله چا چې الله له تکلیف ورکو قریب دی چې الله به ونیسي. دغه خبره بس قرآن کې مہر لګې ده رضی الله عنهم ورضوا لقد عفا عنهم اللہ تاسو هر څه معاف کړی الله تعالی رضا دی. صبغت الله صاد هدایت مضمون روان دی کنه خبر نورم په مخکې بوزي. هدایت دا دی چې ته خپل ظاهر او باطن دواړه د الله په دین کې راځي. وایي هدایت دا دی چې ته خپل ظاهر او باطن دا دواړه د الله په دین کې مکمل طور سره راځي. صبغت الله استاد محترم د امام ابن الانباری رحمت الله علیه په حواله سره معنی کوي چې هغه البیان کوي صبغه صبغت رنگ شي پرنګ د الله. ومن احسن من الله صبغه او سوق دې ډېر خپلې د الله نه په دین کې او سوق دې ډېر خپلې د الله نه صبغتن پرنګ کې صبغتن یعنی د دین له سره الله نو سوق کړی شته چې الله کوم دین تعالی تجویز کړی دی بس باقي کې رنگ شاه رنگ یو ویل کنه مثال ته معنی آسان ہوتا کی خبر ادا گویا کی یو ډرم دیلوي باقي کې رنگ دی او ته باقي کې بسان ورکو پکې چې روزي لري نخکار چې بد شین رنگ دی ته باندې سور رنگ دی دا مثال بس د الله دې کې رنگ. ونحن له عابدون او موږ یو خاص د دې الله عبادت کوونکی. نحن له مسلمون نحن له عابدون. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ويا تاسجړه کوي موږ سره په بار د الله کی په بار د یو والد الله کی حال دار چې د الله رب زمونږ دی او رب تاسو دی همیشه لپاره حق پر سره چې جنگ شوی دی د الله د دین او د توحید معاملې کې شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صادق و امین ویلو کنه ویل خو چې دا دشمنی ور سره شروع شو خو فی الله فی الله ور سره دشمنی کېږي د الله د دین باندې څومره پیغمبرانو ایت تاسو جګړه کوي موږ سره په بار د یو والد الله کی په بار د دین په بار د کتاب د الله کی حال لري چې د الله رب زمونږ دی او رب تاسو څنګه چې په ما باندې حکومت من لازم ده پتا سو لازم دي. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او موږ لره د اجر د اعمال زمونږ او تاسو لره د سزا د اعمال تاسو موږ باندې لازم نه دي چې تاسو چې کوم دې سم تاسو هدایت درکو او د الله لاس کې تم کار کو بیان کړ. ونحن له مخلصون امو یو خاص دی الله تعالی خالص کون کی د خپل عبادت. ام تقولون الا ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ایا وای تاسو چې بشک ابراهيم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام والاسباط اولاد یعقوب علیہ السلام كانوا هودا او نصارى و يهوديان او نصارى یا نصارى درغی دعوه وکړه يهود ویل يهوديان نصارى ویل نصرانيان. لو قل انتم اعلم ام الله وایا تاسو خبو هي ک الله تا خبر ک الله ته پته چې الله وینونو بسنو خبره انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله دا گواہی ته مینو شو کنه چې هدایت د ابراهیم په طریقه کې
دا گواہی تا ته ملو شو چې هدایت نوم دی د صحیح عقیده دا گواہی تا ته ملو شو چې هدایت نوم دی د صحابه د تابعدارې دا خبره دا گواہی تا ته ورسېلا چې هدایت نوم د لري چې تخبر ظاهر او باطن د الله د دین فرق کړي دا ته ورسېلا گواہی نو او سوق دی غټ ظالم یعنی نشره غټ ظالم ممن كتب شهادة عنده من الله دا هغه چانه چې پټه کا گواہی چې د سره وا د طرف د الله نه خیالم دې گواہی تر ورسره د الله نه طرف دا قران گواہی ده توحید او سنت گواہی ده دا یو آیت یو مضمون یو خبره د قران او سنت د تاسو سره د الله طرف گواہی ده کزي پټو مان الوی ظالم نشته کتا سو پټوي تاسو نه ظالمان نشته ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله او اظلمو د لفظ قران کې ډیرو زینو کې راځي هغه اشکال خو موږ حل کړی دی الحمدلله کنه د استاد محترم په حواله سره چې کله قران کې وی د ټول لوی ظالم حق پټول کېره کله وی د ټول لوی ظالم شاته ومن اظلم ممن منع مساجد الله پرون موږ ویلو کنه بل ورسره چې ټول لوی ظالم هغه څوک دی چې موحدین د جماعت نه بندي د قران او سنت بیان په جماعت کې رسېږي کله وی د ټول لوی ظالم هغه څوک دی اعرض عنها چې د قران نه مخواړي کله وی فلان کېره کله وی هغه څوک ټول لوی ظالم دی چې هغه د وحي او الهام نه کیږي وی ما ته وحي کیږي سورۃ الانعام کې ورایي دغه رنګي هغه څوک ټول لوی ظالم دي چې سأنزل مثل ما انزل الله څنګه چې قرآن بیانې پیغمبر داسې به سم بیان کله وی ټول لوی ظالم هغه څوک دي اعرض عنها ونسي ما قدمت يده سورۃ الكهف کې ورایي چې قرآن نه مخواړو واکه اعمال چې هغه دنیا ته لګري دي هغه نه غافل شوی نو سوال راځي د ټول لوی ظالم خو به یو وی کنه خیالم دې چې فلان کې فرست راغو دیم فرست دې څه مطلب فرست خو یو راځي نو استاد محترم فرمایي چې دا جدا نوع او قسم اعتبار سره ته فلان کې فرست راغو پس کې فهم اسلامیات دیم فرست راغو لکه پس کې فهم انګلیش دا جدا بندون کو کې رټول له ظالم اوسو چې په جمعات کې د توحید او سنت بیان کوي مخړول دام دي زده ته خبرو کم دي مخواړي دام مخړول دي سمانه خبره د پلان خبره نه مخړول او مخړول د الله د حکم نه مخړول دي ټول کې ورټول له ظالم سو د الله حکم نه مخړول چلم دي دا رنګي گواہی پټول گواہی چا سره ضرور گواہی چا سره د کلی پټي گواہی چا سره د الله گواہی نو کرے دا ټول گواہی پټه کی نو دی گواہی پټول کو کې بر ټول لوی ظالم کم یو چې هغه گواہی پټه کړ کم چې ور سره الله تعالی وما الله بغافل عما تعملون او نو دی الله به خبره دا هغه چې تاسو کوي تلک امه قد خلت دا یو ټول یو چې بشک تیر شوی دی دا بیا زجر ورکړي یو ټولګي دی تیر شوی دی ځکه چې يهود او نصارا وسویل چې بس موږ د پیغمبرانو او د نیکانو او زبرګانو اولاد یو کنه او موږ سي اغي دا وجه به موږ هم جنت ته ځو الله دا یو ټولګي دی تیر شوی دی لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دې تیر شوی ټولګي لا بدله دا هغه چې کړی دي او تاسو له بدله دا هغه چې تاسو کوي هر شاله دا د عمل بدله او بل خبره دا څنګه چې شاته وختي ما تاسو ویل آیت 134 کې تیر شو کې نیکانم شته بدانم شته نو ته شوی چې نیکانو د وجه بس جنت ته ځو نو آیا پدی برازا شاغره تیر شو بدانو د وجه جهنم ته لاش ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو باندې تاسو نه په بار د هغه څه کې کانو يعملون چې هغوی چې هغه تیر شي يعملون شپاړو سره ویل شو یو سپارو ویل شو سورہ سره ویل تقریبا لا سورہ ویل شو ګوره پنځه ورځو کې خلاص رکوع ویل شو دا شپږ کوو حتی سما بخیر حتی نه ورځ دا له سورې تقریبا تو ویل شو ان شاء الله تعالی مسلک فاتحه سورۃ دا به موږ شي دعا کې د اخلاص ان شاء الله دې قرآن کې پر دا توفیق راکړي ان ان شاء الله کوم سوال ان شاء الله رب عزت هغه د مغفرت نصیب او ټول مسلمانان ټول چې دې دنیا نه الله تعالی چې کوم چې ژوند دي الله رب العزت خیر خاتمه ایمان کی قرآن نبی الله رب العزت نشو دا کړ ټول لوحي کې ولې الله تعالی صبر